السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتهایی قابل قدر علما طلبه، زه اول کې زه معذرت د ټولو نه غواړم، خو ما واورئ پوره چې زه ولې دومره مجبوره شوم چې ما داسې الفاظ استعمال کړل په ویډیو کې، او ما ولې زه مجبوره شوم چې ما داسې ویډیو وکړه، حالانکې زه قطعا تاسو ته پته چې زه وضاحت نه کوم. خو د دې د وجې نه ما وضاحت وکړو چې یو چند څو کسان داسې وو چې لکه زه اوس تاسو ته اولنۍ خبره دا وکړم، یو کس ما پسې رینګ وکړو، ما ته یې ویې چې بهي ته دا پیج زمونږ یو جماعتي کس ته حواله کړه، ته وځه، ته ځه لاړ شه. لکه ولې؟ بس ته اوس په دې د جماعت کار نه کې او دا پیج داسې وکړه چې دا پیج اوس مونږ ته حواله کړه. ښه، پیج تا ته حواله کړم، خپل محنت تا ته حواله کړم، ټیک شوه. یوه خبره. دویمه خبره، ما پسې یو کس رینګ وکړو، ما ته وایي چې ته چې کوم دی د ځانه پوره قلقله خان جوړ کړی دی. قلقله خان دې په دې جوړ کړی دی د ځانه چې یاره ته اوس د جماعت خدمت نه کوې. هلکه د جماعت خدمت الحمدلله مونږ کړی دی، مونږ یې کوم، دا زمونږ کار دی. چونکې داسې څه ایشو نه ده راغلی، الحمدلله اوس هر څه برابر دي، نه څوک د جماعت خلاف خبرې کوي، نه څوک څه کوي. او که ته دومره شوق لري چې یاره زه د مولانا صاحب سپیچ ما ته شیر کا، یا د مولانا صاحب دغه نو تصویران شیر کا، هغه د مولانا صاحب آفیشل پیج دی، ما هم فالو کړی دی، ته هم فالو کا، ټول ملګرو فالو کړی دی. مونږ هغه کار کوو چې هغه مولانا صاحب نه کوي، هغه مطلب دا چې زمونږ مشران هغه د هغو سره ښه نه ښکاري، هغوی نه کوي. هغه کار زمونږ د لاس کاري او مونږ یې کوو، هغه زمونږ ذمه داري ده، هغه مونږ کوو. چونکې اوس دومره ذمه داري خو زمونږ نه ده چې مطلب هر څیز مونږ شیر کوو که نه. بل زما پیج دی او زه یې پې خلکو لیونی کړی وم، حتی تر دې پورې چې زه دې پورې ملګرو مجبوره کړم، ما ویل چې یاره زه مطلب یو داسې یو اعلان وکړم چې هلکه زه مکمل زه سره نه دیوبند کې یم او نه مې د دیوبند مدرسه کې سبق ویلی دی او نه زه عالم یم او نه ما علم کړی دی. دې ته زه مجبوره شوم. لکه سړی دومره مجبوره کول انتهایی چې هغه د خولې نه داسې الفاظ وځي. مونږ علما یو، مونږ طلبا یو، مونږ به د یو بل اصلاح کوو. ګوره مونږ خو وایو چې مؤمن د بل مؤمن دپاره آینه ده، نو چې مونږ آینه یو د یو بل، ګوره چې ما کې غلطي ما ته وایه دا غلطي ده، ما ته دا بدماشي ما ته مه کوه، ځکه نن سبا پلار د بچي بدماشي نه مني، نو سړی به د پردی بدماشي څه ویسي سړیه. چونکې زمونږ اسلام ډیر وسیع دی. ګوره چې کم سیز مطلب دا چې د کم سیز نقصان نه، ګوره اوس که زه یو ګډا شیر کما، که زه یو فلم شیر کم، که زه چېرته کې ګانه شیر کم، نو هغه مسله جوړېدی چې د شریعت خلاف مسله ده. اوس که زه یو ډبی شیر کومه، وایي دا لهوه کار دی، نو لهوه هغې ته وایي چې نه د دنیا پای دی او نه څه د آخرت پای دی. ګوره که زه یو سیز شیر کم، نو د دې لپاره شیر کم چې زمونږ پیج دی، د دې پیج باندې چې کار نه کوې د دې ریچ کمیږي، د دې کې زمونږ سر سپین شو، په دې شیزونو کې زمونږ ډېرې تجربې وشوې، د پیج ریچ کمیږي له دې سره. نو بعضې کسان راشي، بعضې کسان، ډېرو کسانو، ډېرو نه خو تر لږو کسانو زه تر دې سپیمو پورې راوستی وم چې یاره ما پسې به یې رینګ هم وکړو، ما پسې کله دغه که نه، لکه بیا خدای شته ما یو څو نمبرې اوچت هم نه کړې، د څه د وجې نه پته نه کېږي چا نمبرې به وې، څه به ویل، څه ضروري کار به و، اشنا به و ناشنا به و، خو د دغې وجې نه ما اوچت نه کړو چې لکه د سړي دا ځای خرابوي، دا ځای که نه. دا به زه تا ته هله ویم ملګریه چې کله تا څوک دومره ټارچر کي چې تا خپل دین پرېښودو ته تیار کړي، نو زه به بیا تا ته ویم چې هلکه اوس ته نر سړی، دومره څوک ټارچر کول نه دي پکار، دومره ګوره دین دا ډېر وسیع دی، دین کې دومره سختی نه ده پکار، دا زمونږ ګوره مونږ له هم دومره سختی نه ده پکار دی چې مونږ د نرمۍ مظاهره وکړو. زمونږ د علماو نه خلک ولې تښتي؟ د هغې وجه دا ده چې مونږ سره سیس په لاس کې را سره یي، بس ټز ته کافر، ته هندو، ته فاسق، ته فاجر، ته د دین د دایرې نه بار، مونږ سره دا شی را سره دی. د دې شي نه راوتل پکار دي.
مونږه امن پیغام ورکول پکار دي. که مونږ زمونږ یو ملګری غلطي وکړي نو مونږ ملګري ته په اصلاح سره، په طریقې سره، په مینې محبت سره وینا پکار ده چې بھائی دا کار دا ستا غلط دی، دا ته مه کوه، ستا سره ښایي نه. ته یو سړي ته وایې چې ما له پیج راکه، دا پیج دې ما ته پرېږدوه او ته ځه چېرته کې بل څه کوه، ته لوبیا خرڅوه. داسې الفاظ سړی تا ته استعمال کړي. زه تا ته ویم چې زه دغه ستا آی ډي ده او ته یو مطلب ته یو تصویر شیر کړو، زه درته وایم چې هلکه د آی ډي دې ما ته حواله کړه، ځه ورک شه. ته به څه وایې چې وروره ته څوک یې چې زما نه آی ډي غواړي؟ ته لیونی یې، دماغ دې خراب دي، څه چل شوی دی چې تا له آی ډي درکړم؟ نو که زما د خولې نه څه وتي یا ما څه خبره کړي زه په هغې معذرت کوم، خو څوک دومره ټارچر کوئ مه، څوک دومره لیونی کوئ مه چې هغه د خولې نه بیا داسې الفاظ وباسي. او خاص کر خپل ملګري بالکل د خپلو ملګرو سره د مینې محبت، د امن او د مینې محبت اظهار کوئ. بس دغه یو چند څو خبرې د ما ستاسو مخکې وړاندې کړلې. که څه کمی بیشی شوي الله دې معافي وکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.